بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. نن به موږ خبره کوو د معدې د بیمارو په باره کې او د هغې د علاج په باره کې. معده د جسم هغه اهمه حصه ده چې کومه ټوله خوراک چې کوم دی د انسان د هضم کوي. خو چې لیکن معده ټیک نه نو ستاسو ټول وجود به بالکل متاثر وي. د معدې ګیس، د معدې تیزابیت، بدهضمي یا د وجود ستړیوالی دا ټول د معدې سره تعلق ساتي. اوس وجوهات د دې چې د معده خرابېږي د څه د وجې او دې کې د بیماریانې دا د څه د وجې راپیدا کېږي. خرابه غذا خوړل لکه مثلا مسالې ګرمې ډېرې زیاتې خوړل یا د فاسټ فوډ شو یا د کولډ ډرنک شو، په وخت باندې ډوډۍ نه خوړل، ذهني دباو یا د ټینشن د وجې یا د خوب د کمي د وجې هم دا وجوهات راتلی شي. اوس علامات د دې سری موږ ته به څنګه پته لګي چې بید د معده خرابه ده. نو معده به یا سوځي یا به په معده باندې درد ډېر او یا چې ډوډۍ وخوري نو بس داخل او بدرنۍ بالکل برو پړسېږي، یا به د خولې ذایقه ډېره زیاته خرابوي او یا به له الټۍ بار بار ورځي. او معده چې د انسان خرابوي د خوراک ته بیړم نه کېږي، بس ویره نشم خوړی. نو دا وجوهات چې کوم دي نو دا د معدې د خرابوالي د وجې. یاد ساتئ چې کوم انسان معده خرابوي نو دا څلور قسمه مسایل به هغه ته راپېښ کېږي. یا به معده سوځي ډېره زیاته، یا به په معده باندې درد ډېر زیات، یا به ورته لوږه نه لګي، یا به د خولې ذایقه خرابوي او یا به الټۍ ورځي ډېره زیاته. نو هغه کسان چې کومو کسانو ته د معدې د تکلیفات دي نو هغې د موږ سره رابطه وکړي. د هغې لپاره موږ د جړو بوټو یو بهترین یوناني هربل میډیسن تیار کړي دي چې د دې هیڅ قسمه ساید افیکټ او نقصان وغیرې نشته. د دې باوجود موږ په زعفرانو باندې یو ساخ لیکو، د هغې هیڅ قسمه شکرانه وغیرې نشته. قرآن داسې هم شفا ده، خو لیکن چې دا خېټې ته لاړ شي بغیر د میډیسن نه انشاءالله الله به تاسو له شفا درکړي. خو لیکن دعا او دوا دواړه ضروري دي. هربل میډیسن چې استعمالوي او زعفرانو دا ستاسو سره استعمالوي نو انشاءالله الرحمن لس ورځو کې بدن انشاءالله تاسو مسله الله پاک حل کوي. ولیکن پرهیز دې سره ډېر زیات ضروري دي. د غوړو سیزونو نه او د مرچ مصالحو نه په وخت باندې خوراک کول، ډېرې زیاتې اوبه بس کړئ. هغه سیزونه لکه سموسه، پیکوړه، کوم سیزونه په غوړو کې سره شوي دي د هغې نه به ځان ډېر زیات ساتئ. او دې سره بیا په اخره کې خوراک کول په سنت طریقه باندې، لکه مثلا چې څنګه ډوډۍ ته کښېنئ بسم الله ویل، بسم الله ولا برکت الله. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک دی چې وایي خېټه په دریو حصو باندې تقسیم کړي. یو حصه د ډوډۍ لپاره، دویمه حصه د اوبو لپاره او دریمه حصه دا د ساه اخیستو لپاره. په درې طریقو باندې چې انشاءالله تاسو خوراک کوئ ستاسو معده به هیڅ قسم د بیمارو شکار نه انشاءالله. نو خلاصه مې له خبرو دا وه چې دوام ضروري ده او دعا هم ضروري ده. نو میډیسن به هم هر بل درکوو چې هیڅ قسم ساید افیکټ او نقصان وغیرې نشته. او دې سره سره چې کوم دی تاسو په سنت طریقو باندې عمل کوئ نو چې څه قسمه بیمارۍ دي د هغې نه تاسو الله پاک شفا درکوي. زموږ پته ځان سره نوټ کړئ، فقیر بڼ، حاجي کونون روډ، بغداد مردان. که بیا څوک وایي چې زموږ ځای لرې دی او موږ له ډیلیوري پکار ده نو موږ سره د ډیلیوري هر قسم سهولت موجود دی. زموږ نمبر ځان سره نوټ کړئ، موږ سره رابطه وکړئ 0315 13 28 555 نمبر باندې.